السلام علیکم. نن یو څو غټ خبرې در سره شیر کوم. یو خدا دا چې پرون په اډیالا جیل کې د عمران خان باندې د 9 مئی د جی ایچ کیو په گیټ د حمله په کیس کې فرد جرم عاید کو. دویم دا چې په عمران خان باندې یو 14 اف آی آر په جیل کې دی او درج کړو پای کې یو د رینجرز د قتل اف آی آر هم دی او پای کې بشرا بیبي نامزد کړ. ټولو ته پته ده چې دا جعلي کیسونه دي ځکه چې 270 ته په عمران خان کیسونه ورسېدل. کو یو کیس کې حقیقت وي او هغه حقیقي وي او عمران خان ته په سزا ملاوېدې شوي نو دوی به 270 کیسونه نه کول. او پرون د عمران خان سره 60-70 کسان په جیل کې سیاسي میلاو شو. دای ولې اجازت ورکو ځکه چې عمران خان ته خو هغوی خپل خویندې نه پرېږدي نو دا دومره خلکو اجازت یې ولې ورکو. دویم طرف ته کو تاسو دا درته ویم چې دای ولې ورکو. دویم درته ویم چې فیصل واړه غونته چمچي چې دي بیا اکټیو شوي دي. اول بلاول سره ملاقات کو بیا مولانا سره ملاقات کو بیا د مولانا سره رانا ثنا الله ملاقات کو اني جاني یا شروع شي. دا صرف په دی وجه عمران خان لا ملاقات دور چې دا به خلک راشي په میډیا به خبري شروع شي عمران خان دا وي مونږ دا وي صرف په دی وجه چې دا د انسان هي 9 مئی د قتل عام نه حکومت او ریاست توجه هټاوي چې بس په میډیا باندې دا خبري او هغه یری کی چې ګولې چا چلولې. خو د ګولې چلولو आवाज په انټرنیشنل سطح راچوتيږي. پرون اساګدار د یورپی یونین سفیرانو ته بریفینګ ورکو او هغوی په انټرنیشنل میډیا چې کم چلیدلې چې دا قتل عام دی هغوی د اساګدار د بریفینګ نه مطمئن نشو. نو دا وجه دا چې پرون عمران خان سره د ډیرو خلکو ملاقات او دا بلاول سره ملاقات او دا چې په میډیا یو هایپ کریټ شي او دغه خلکو نه خبره ير شي. خو یو خبره پکې دا چې نوې فارموله باندې کار شروع دی او دا دی چې بلاول وزیر اعظم کی او د تحریک انصاف کم دا بیرستر ګوهر غونته ټټوان چې دی د اسټابلیشمنت دا ځان سره شامل کړي عمران خان تی سایت ته کې او مولانا دی اپوزیشن یو نوې اتحاد کې او دا ټول خلک په حکومت کې شي. خدا کوششونه به د دوی ناکامي. دویم خبر دا دی چې نن وزیر خزانه پرون ویلی دی چې روزانه حکومتي ادارې 2.20 کروڑ روپے تاوان کی روزانه. بل طرف ته مونږ ته وایي چې حکومت ډېر په ترقۍ روان دی او معیشت مخکو دا هغه چمچې صحافیان میډیا هاوس چې کم له 3200 پلاټونه پکې تقسیم کړو چې تاسو به د مهنګای او د ملک د تباہی ذکر نه کوئ صرف به وایي چې خوشحالي ده. او وزیر خزانه پرون په خپله دا اعتراف وکړو چې 2.20 کروڑ روپے خرچه کیږي. عمران خان بل اعلان وکړو چې د شهدا دا کم چې شوي دي د هغې به په 13 دسمبر باندې په پیښور کې شهدا مارچ کیږي. او بلې دا وي چې یوې کمیټي جوړه کړه چې کم د حکومت سره صرف په 2 پوینټ باندې به مذاکرات کوي. هغه دی چې د 9 مئی او د 26 نومبر تحقیقاتو کې چې څوک ذمہ دار دي هغې له سزا تعین کی د ذموارو. د حکومت او ادارې د 9 مئی تحقیقاتو نه هم تختی او د دې نه به هم تختی ځکه چې غلا په هغوی کې ده. او دا وجه ده چې عمران خان ورله ډیډلاین ورکو او د 15 رکنی کمیټي جوړه کړه او د هغې نه چیرمین بیرسټر ګوهر بهر کو ځکه چې د بیرسټر ګوهر کردار دی وخت کې ډېر مشکوکه دی او هغې له ډیډلاین ورکو کو د 12 دسمبره پورې دوی دغه زموږ 2 مطالبې مني. یو دا چې د 9 مئی او د 26 نومبر د خلکو د واقع تحقیقات وشي او بل سیاسي قیدیان د فوري رها کړي. کو نه کوي نو بیا به مونږ بل مهم شروع کوو او هغه به د سیول نافرمانی پای کې به اول مونږ اوورسیز پاکستانیانو ته وایو چې خپلې پیسې مه رالیږئ دا کرپټ حکومت دی دا قاتل دی دا ظالم دی دا د انساني حقوق تباهي وکړه د سپریم کورټ تباه کو دوی له نورې پیسې مه رالیږي. نو د هغې مهم به ډېر اثر په پاکستان معذرت ډېر په دي چې اوورسیز پاکستانیان 90% د عمران خان په آواز لبیک وي بیا به د حکومت ته پته ولګي. اوس هم حکومت او ریاستي ادارې په خپل ضد انا کې دا ټول اقدامات کوي او د دې نقصان پاکستان ته دی. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ وکړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.